أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين د پاکستان تحریک انصاف ډسټرکټ مومن څومره ملګري هم چې دي نو هغې کې چې کومې ګرفتاریانې شوي دي یا کوم هلکان زموږ میسینګ وو د هغوی فیملیز دپاره دا پیغام دی زموږ څنګه چې ایم این اے صاحب تاسو ته ویډیو پیغام درکړی دی زه هم اوس د اسلام آباد نه را روان یم زموږ میټینګ دی انشاءالله سی ایم صاحب سره اوس او کوم ګاډي یا کوم هلکان نیول شوي دي د هغې ډسکشن او د هغې کوم پروسیجر د هغې آیلف د حوالې سره کم پروسیجر شروع کول دي په هغې باندې میټینګ هم دی خو بهرحال د هغې سره سره موږ انشاءالله تعالی چې زما کوشش به دی چې موږ د ټوټل خپلو هلکانو کیسز موږ د خپلو وکلاو باندې وکړو او د دې د وجې چې موږ هم مطمئن او د دغه هلکانو فیملیز کوم چې نیول شوي دي چې هغوی هم مطمئن دا کیسونه به موږ په خپلو وکلاو باندې پرسنلي موږ انشاءالله ایم این ایز ایم پی ایز به په هر تاریخ کې انشاءالله موجود دي کم کسان چې زموږ میسینګ و الحمدلله بیګا پورې زموږ ټوټل هلکان اره پیدا شوي دي کومو تاڼو کې وو او کومو چوکو کې وو هغه موږ د هغې ریکارډ خپل ګروپس کې ورکړی هم دی الحمدلله چې د ډسټرکټ مومند یو هلک هم په دې ټایم سره داسې میسینګ نه دی چې د هغې معلومات نه کېږي نو د دغې سره سره که بیا که کوم په جیلونو کې نو انشاءالله تعالی چې د هغوی فیملی سره یو خو به موږ فردن که خیر انشاءالله درځو او تاسو په دې خبره مطمئن اوسېدی شئ انشاءالله تعالی چې زر تر زره به هغوی ضمانتونه انشاءالله تعالی چې وشي او د دې سره سره دا کومه قرباني چې پاکستان تحریک انصاف هلکانو ورکړې ده زه دغه ټولو هلکانو او د هغوی فیملیز ته خراج تحسین پیش کوم ډز کول د دنیا د ټولو نه اسان ترین کار دی او خطرناکه خبره دا نه ده چې د پاکستان تحریک انصاف خلق ناکام شو ځکه چې پاکستان تحریک انصاف نن سبا د ټوټل د پاکستان قوم دی او قوم کله هم ناکامه کیږي نه بلکې خطرناکه خبره دا ده چې کم قار او غصه دې ځوانانو په خپلو زړونو کې راوړې وه او اسلام آباد ته راغلي او د هغې جواب په ټوپک سره وکړی شو او هغوی هغه غصې او د قار سره څه مړه څه زخمیان او څه واپس لاړه تاسو سوچ وکئ چې دغه غصه د پاکستان تحریک انصاف د ینګ د یوث د هلکانو د مشرانو په زړه کې دننه پاتې شوله د دغې نه به څه جوړېږي انقلابونه او د غصې په زړونو کې دننه پاتې کېدل انقلاب هم د دغې نه جوړېږي خطرناکه خبره زموږ دپاره نه ده چې موږ فیل یو خطرناکه خبره د هغه خلکو دپاره ده چې دغه ځوانان یې سره د دومره غصې واپس ولېږل انشاءالله تعالی زموږ لیډر زموږ مرشد مرد مجاهد عمران خان چې بیا دپاره هم د هغه څنګ اډر او څه حکم یې انشاءالله چې موږ به د ټولو نه مخکې ولاړ یو مهرباني تhank you اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین د پاکستان تحریک انصاف ډسټرکټ مومن څومره ملګري هم چې دي نو هغې کې چې کومې ګرفتاریانې شوي دي یا کوم هلکان زموږ میسینګ وو د هغوی فیملیز دپاره دا پیغام دی زموږ څنګه چې ایم این اے صاحب تاسو ته
ویډیو پیغام درکړی دی. زه هم اوس د اسلام آباد نه را روان یم، زموږ میټینګ دی انشاءالله سی ایم صاحب سره اوس، او کوم ګاډي یا کوم هلکان نیول شوي دي د هغې ډسکشن او د هغې کوم پروسیجر د هغې ILF د حوالې سره کم پروسیجر شروع کول دي، په هغې باندې میټینګ هم دی. خو بهرحال د هغې سره سره موږ انشاءالله تعالی چې زما کوشش به دی چې موږ د ټوټل خپلو هلکانو کیسز موږ د خپلو وکلاو باندې وکړو، او د دې د وجې چې موږ هم مطمئن او د دغه هلکانو فیملیز کوم چې نیول شوي دي چې هغوی هم مطمئن دا کیسونه به موږ په خپلو وکلاو باندې پرسنلي موږ انشاءالله MNAs MPAs به په هر تاریخ کې انشاءالله موجود دي. کم کسان چې زموږ میسنګ و الحمدلله بیګا پورې زموږ ټوټل هلکان پیدا شوي دي، کومو تاڼو کې او کومو چوکو کې و هغه موږ د هغې ریکارډ خپل ګروپس کې ورکړی هم دی. الحمدلله چې د ډسټرکټ مومند یو هلک هم په دې ټایم سره داسې میسنګ نه دی چې د هغې معلومات نه کېږي. نو د دغې سره سره بیا که کوم په جیلونو کې نو انشاءالله تعالی چې د هغوی فیملی سره یو خو به موږ فردن که خیر انشاءالله درځو، او تاسو په دې خبره مطمئن اوسئ چې انشاءالله تعالی چې زر تر زره به هغوی ضمانتونه انشاءالله تعالی چې وشي، او د دې سره سره دا کومه قرباني چې پاکستان تحریک انصاف هلکانو ورکړې ده، زه دغه ټولو هلکانو او د هغوی فیملیز ته خراج تحسین پیش کوم. ډز کول د دنیا د ټولو نه اسان ترین کار دی، او خطرناکه خبره دا نه ده چې د پاکستان تحریک انصاف خلق ناکام شو، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف نن سبا د ټوټل د پاکستان قوم دی، او قوم کله هم ناکامه کیږي نه، بلکې خطرناکه خبره دا ده چې کم قار او غصه دې ځوانانو په خپلو زړونو کې راوړې وه او اسلام آباد ته راغلي، او د هغې جواب په ټوپک سره وکړی شو، او هغوی هغه غصې او د قار سره څه مړه څه زخمیان او څه واپس لاړه. تاسو سوچ وکئ چې دغه غصه د پاکستان تحریک انصاف د ینګ د یوث د هلکانو د مشرانو په زړه کې دننه پاتې شوله، د دغې نه به څه جوړېږي؟ انقلابونه او د غصې په زړونو کې دننه پاتې کېدل، انقلاب هم د دغې نه جوړېږي. خطرناکه خبره زموږ دپاره نه ده چې موږ فیل یو، خطرناکه خبره د هغه خلکو دپاره ده چې دغه ځوانان یې سره د دومره غصې واپس ولېږل. انشاءالله تعالی زموږ لیډر، زموږ مرشد، مرد مجاهد عمران خان شفیع دپاره هم د هغه څنګ اډر او څه حکم یې انشاءالله چې موږ به د ټولو نه مخکې ولاړ یو. مهرباني، تھینک یو.